کوم ګروپ ملګرو دا حال دی وروره الله د خیر پېښ وي دا د باغوان دی دی ورته ګوره دغه حال دی بسم الله الرحمن الرحیم. زه حاجي ولی محمد بډیڅی نن د مئی د میاشتې 21 تاریخ دی د پنجشنبې ورځ او د غرمې یا د ماپښین 1 بجه کېدونکې ده. لکه مخکې هم چې یو هفته د مخه ما ویلي وو چې په 21 تاریخه لکه دا د نن ورځ چې څه وریځې زموږ او بلوچستان ته راځي، نو دا وریځې پرون هم راغلې وې، مګر پرون د کوټې پر علاقه باندې وریځې ډېرې کمزورې وې او نور مشرقي چې کوم علاقې وې لکه دا پرون چې څنګه ما ویلي وو چې په هغه علاقو باندې د ټیک ټاک بارانو امکان شته او تیزې هواوې شته، ژلۍ هم پکې شته. نو هغه رقم پرون پر هغه علاقو باندې ژلۍ هم شوې وې. دا د لورلۍ په علاقه باندې فضل ناصر بیا و ماته یوه ویډیو راستولې وه، ټیک ټاک ژلۍ شوې وې. او نور په پښتني سیمه کې پلیټونه هم د شمسي ولیدلي وو او مات شوي وو د تیزو هواو د وجې. د افغانستان په علاقو کندهار وغیره په هغه علاقو پرون ډېر تیز بادونه راغلي وو. دا ټوله شیان مخکې ما ویلي وو، لیکن نن په کوټه کې نسبت د پرون ته نن د باران امکان څه زیات دی او نن انشاءالله په کوټه کې د تنا باران کیږي. که څه هم د نن وریځې دونه زیاتې نه دي د کوټې پر علاقه باندې چې به یک وخت یې ګرده کوټه کور کړي، کیدای شي د کوټې د ښار پر یوه حصه او یا د کوټې په اطرافو لکه کوچلاک، غبرګو نوسار، اناوړکو، میاغونډۍ، تیرامیل، د غرشا، داسې زرخو وغیره په دا مختلف علاقو کې د تنا باران به انشاءالله اوسي، لیکن یکسان نه په هر ځای نه کېږي، په دغه ځایو کې به په یو ځای و دوه درو کې اوسي انشاءالله. او وریځې اسب سابق نن هم د کوټې سره د مشرق د لمر خاته پر خوا باندې چې کوم دغه علاقې دي د زیارت سره ونیسي، بیا دغسې ځه تر ژوبه پورې د ډیره اسماعیل خان د خیبر پښتونخوا تر بارډره پورې او د پنجاب د ډیره غازي خان تر بارډره پورې په دغه ټولو علاقو کې وریځې موجود دي. او په بعضې علاقو کې د نن وریځې د پرون تر هغې څه ګڼې دي، خصوصا زما په خیال دا د ژوب ډویژن په دغه علاقه کې به څه زیات او څه درمیانه یا د درمیانه څه زیات باران وشي او د ژلۍ امکان نن هم په دا پاتې علاقو کې موجود دی. تیزې هواوې خو روانې دي او نن نسبت و پرون ته د کوټې په علاقو دا موږ ته نږدې چې کوم سیمې دي دا هواوې لږ کمې دي، لیکن بیا هم موجود دي. او نن د دغه بارانو اخري ورځ ده. بیا د دې وروسته زموږ په علاقه په دا شناخته علاقو چې دا زما ډېر شناخته دي لکه کوټه او دغه نږدې پښین، مسلم باغ، کله سیف الله، د دا علاقو څخه وریځې نن ختمیږي انشاءالله. او بیا په زورو کې دا یو هفته قدر داسې تیز باران امکان نشته، بس بیا موږ ته هم سره مصروفه کېږو، دغه اختریان رانیسو، بیا یې ته حلالوي، موږ یې خورو. دغه کیسو باندې به سره اخته یو چې دغه هم سره ختم کړه، فارغه سو. د اختر بعد انشاءالله نورې وریځې راځي، بس بیا به هغه مجلس پر هغه وخت په ډک نظر سره کوو. فی الحال الله حافظ.